سلام علیکم دوستانو ښه راغلاست دوستانو د انډیا او د پاکستان په بارډر باندې حالات یو ځل بیا خراب شو. انډیا پوج پاکستان ته بیا ګلګت بلتستان ته خاص کر د راننوتو کوشش کړی دی. تاسو ته پته ده د یو نیم کال نه په بارډر باندې چې کم دی نو د امن معاهده وه، هیڅ قسم فایرینګ نه و. خو تاسو ته پته ده کله چې عمران خان چې کم دی نو د عهدې نه هټاو شو نو انډیا چې کم دی نو اچانکي راوچته شوه. ولې راوچته شوه؟ هغه د عمران خان نه انډیا ولې یریده؟ ولې چې کم دی نو دغه یو نیم کاله پورې تاسو ته پته ده سیزډ فایر په بارډر باندې. او تاسو ته پته ده عادل راجا چې کم دی نو یو اهم انکشاف کړی دی چې څه منصوبه روانه ده، څه پلان روانه دی. انډیا چې کم دی ویلي دي چې موږ به ګلګت بلتستان ته درننوځو. نو د دې په شا باندې سو انډیا چې کم دی نو اوس تاسو ته پته ده څه بهانې جوړوي، څه داسې خبرې کړي دي چې هغه تاسو ته پته ده ټول الزامونه هر څه په پاکستان باندې وراړي. او بل طرف ته انډیا لګېدل د یو ای ته دا ریکویسټ کړی دی چې ته په پاکستان باندې دا خبره ومنه. هغه کومه خبره ده او کومه خبره چې کم دی نو یو ای په پاکستان باندې مني. د دې په شا باندې څه حقیقت دی؟ یو نوی منصوبه، یو نوی گیم روان دی چې عادل راجا د دې نه پرده اوچته کړې ده. په دې باندې به خبره کوو، خو ډیټیل ته د تلو نه مخکې ملګرو ویډیو د سره زړه لایک کړئ، ویډیو د سره زړه شیر کړئ، ځکه چې په ویډیو باندې زموږ ډیر زیات مهنت لګي. راځو د ټولو نه اوله تاسو ته پته ده چې د یو نیم کاله پورې د پاکستان او د انډیا په بارډر باندې سیزډ فایر و. یعنی مطلب دا دی چې دغه سایډه به هم څوک فایر نه کوي، د دې سایډه به هم څوک فایر نه کوي. اوس تاسو ته پته ده د انډیا چې کومه د آرمي جرنل دی نو هغه چې کم دی نو یو بیان جاری کړی دی، ویلي دي چې په موږ باندې د پاکستان د طرفه چې کم دی نو فایرینګ وشو. د فایرینګ سره سره چې کم دی نو تاسو ته پته ده پاکستان ولا زموږ انډیا ته چې کم دی نو شرپسند هم را دن نکړه. او هغه څنګه په څه طریقه را دن نکړه؟ په داسې طریقې را دن نکړه چې را بره ورته ډرونونه پاسولي وو او د هغه ډرونونو په مدد باندې دوی ته چې کم دی نو دغه شانتې لارې ښودلې او د خپلو چاونیانو نه چې کم دی نو په دغه طریقه سره دوی په پټه پټه باندې زموږ دغه ته چې کم دی نو د دوی خپل شرپسند چې کم دی نو را دن نکړله. اوس په کشمیر کې چې کم دی نو د انډیا 3 فوجیان چې کم دی نو وژل شوي دي او هغه الزام هم چې کم دی نو په پاکستان باندې ولګاو. دا رنګ یې په ولګاو چې یاره مونږ جی 20 چې کم دی نو داسې یو تنظیم ارینج کړی، یو میټینګ هم کړی وو. نو په هغه میټینګ کې په هغه کې تاسو پته چې دغه طاقتور او ښه ملکونه پکې شامل وو چې پاکستان غواړي چې یاره دا شی ناکامه شي او دوی چې کم دی نو مطلب دی زموږ خیرخوا نه دي او زموږ په ملک کې چې کم دی نو د امن معاهدې او زموږ په ملک کې چې کم دی نو د بزنس منصوبې خاص کر په کشمیر کې چې کم دی دوی ناکامه کول غواړي. نو د دې وجې نه اوس چې کم دی نو شرپسند راوویستله. تاسو ته پته ده انډیا ولا ویل چې یاره دغه دوی کله د ډرونونه پاسول نو په دې طریقه باندې دغه شرپسندو ته لارې ښودلې او په دې طریقه چې کم دی نو هغو څه شوله را دننه شول او را انټر شوي دي. نو یو دا خبره چې کم دی نو اوس ډېر په زور او شور باندې چلیږي. اوس تاسو ته پته ده خو د دې په شا باندې یو گیم دی، یو حقیقت دی او حقیقت داسې دی چې د دې نه پرده اوچته کړې ده زموږ سره چا عادل راجا ویلي دي چې تاسو ته پته ده په 2024 کې سپټمبر اپریل 2024 کې چې کوم دی نو په انډیا کې الیکشن روان دي او مودي جی خو به اوس ایشو جوړوي او څه مسلې به جوړوي ځکه چې یاره هغه خو الیکشن په داسې طریقه باندې نشي ګټلی ځکه چې د هغه دپاره داسې یو نیوز راشي چې هغه نیوز دی چې هغه د پاکستان خلاف یو زموږ سینا چې کوم دی نو په پاکستان باندې حمله وکړه او اټیک یې وکړو او وګورئ څنګه چې کوم دی نو زموږ فوجیان بهادر دي او زما په حکم او زما په اډر باندې. نو لهذا یو ځل به بیا زه د خپلو عوامو اعتماد او بروسه واخلم او بیا به چې کوم دی نو الیکشن وګټم. نو ویل کېږي چې مودي جی د دې هر څه لپاره چې کم دی نو اوس څه کوي؟ کوشش کوي چې یاره پاکستان ته خپل پوج انټر کړي. خو دا تاسو ته پته ده دا به د انډیا اولنۍ او اخرنۍ غلطي که چېرې داسې وکړله. تاسو ته پته او د دې سره که چېرې داسې جنګ ونښتو نو تاسو ته پته ده چې دا ټوله خطه به تباه شي. یوازې پاکستان او انډیا نه، د دې سره چې جوړه وسونه او ملکونه دي دا ټول به تباه او برباد شي ځکه چې په دې کې به دوی ټول چې کم دی نو بیا خامخا حصه اخلي. اوس تاسو ته پته ده چې مودي جی چې کم دی نو یو ای ته دا ویلي دي چې یاره ته خو پاکستان سره نږدې ده، پاکستان سره تعلقات هم دي او بل طرف ته یو ای چې کم دی نو په انډیا کې انویسټمنټس هم کړي دي او انډیا ته چې کم دی نو هغه ډېره زیاته هم نږدې ده. نو یو ای والا ورته ویلي دي چې یاره مخکې خو عمران خان چې کم دی نو د هغه د باو د پرشر د وجې نه موږ د هغه نه یېرېدو د هغه سره چې کم دی نو موږ نشو ویلی ځکه چې عمران خان کلیام هغو ته دمکیانې هم ورکوي، کلیام یې په هغو باندې تنقید هم کړی او کلیام یې ورته ویلي چې یاره چې څه کولی شئ لاس هم ازاد او تور هم تېره. دا خبرې عمران خان په ډایس باندې باقاعده کلیام او سریام چې کم دی نو کړی وي. نو هغو ته پته وه چې عمران خان خو صرف او صرف چې کم دی نو هغه ویلي دي چې زموږ سیکیورټي زموږ مرګ دی. یعنی مطلب دا دی چې مرګ دله په کم ټایم باندې راغی نو په هغه ټایم به مري، د هغې نه مخکې وروسته څوک نشي مړ کېدی. عمران خان به بار بار دا جذبه چې کم دی نو په قوم کې او راوچتوله په زموږ په آرمي ادارو زموږ په فوج کې راوچتوله. نو لهذا انډیا یېرېدله او انډیا چې کم دی نو دا جرت نشو کولی د یو نیم کاله پورې بیا چې کم دی نو خاص کر اوس چې ورته پته ولګېده چې عمران خان نشته دی زموږ خبره اوس چې کم دی نو یو ای په ترو باندې به موږ داسې کار وکړو چې د پاکستان سره به خبره وکړو چونکې حالات اوس دلته داسې دي چې د پاکستان او د انډیا ترمنځ داسې صحیح حالات
حالات نه دي. نو په دې وجه یو ای ته ویلي چې یاره ته لاړ شه پاکستان ته او پاکستان ولته دا ووایه چې موږ به ګلګت بلتستان ته درننوځو یو ورکوټی غوندې په 24 غنټو کې به یو اپریشن وکړو خو ستاسو فوج به موږ ته غږ نه کوي ځکه چې یاره موږ داسې یو ماحول جوړ کړو چې یاره زمونږ نمبر زمونږ دغه ښه راشي هلته کې موږ الیکشن کې چې کوم دی نو په اسانه کامیابي حاصله کړو. نو اوس یو ای وی والا تاسو ته پته ده پاکستان ته ویلي دي چې یاره ته دغه شانتې دغه وکړه. اوس پاکستان خو چې کوم دی نو دا خبره ولې نه مني. نو اوس ګورو چې یاره پاکستان په دې باندې رضا کیږي او که رضا کیږي نه خو ویل کېږي چې حالات دغه شانتې روان دي او دا کوم اوسني حالات چې جوړېږي ګلګت بلتستان او په دې ځایونو کې نو دا صرف او صرف هم د دغې په شا باندې دا ټول ګیم او حقیقت دی او که چېرې داسې وشوله نو د دې نه به ډېره غټه خطره راشي او ډېر ملک به چې کوم دی نو تباه او برباد